عزیزانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو وړو کې شان دی حدیث مبارک د ابن ماجه کې دا حدیث موجود دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وای چې کله خلق یو غلط کار وګوري، غلط معنا دا چې د شریعت خلاف د شریعت حدود نه بهر کار وګوري او دا غیر رکاول اونکی، دا غیر رکاول اونکی، نو عن قریب د الله جل شانه په دوی باندې عذاب راولي. اوس دا حدیث چې کله مونږ ځان ته مخې ته کېږدو نو د دې اثرات چې مونږ وګورو زمونږ په معاشره کې، ستاسو په معاشره کې، بلکې په ټولې دنیا کې څومره بد کارونه روان دي، څومره د شریعت د حدودو خلاف کارونه روان دي چې دا غیر رکاول هغه نشته دی. که مونږ صرف او صرف دین هغه مولا طبقې ته پرېښی دی، مونږ دا منبر دا د مولا ذمہ داری ده، دا جانماز دا د مولا ذمہ داری ده، جنازه دا د مولا ذمہ داری ده، نکاح تړل د مولا ذمہ داری ده. اوس که هغه مولا طبقه را پاسی او تا ته وایي چې یاره دا څه تا ما ته ذمہ داری را کړې ده، بله یو خبره دا د عزیزانو صحیح شو، مونږ ستاسو خبرې منو، مونږ هر څه منو، خو لیکن دا تاسو چې مونږ ته کومه ذمہ داری پرېښې ده، اوس په دغه ذمہ داری مونږ تاسو ته په صحیح طریقه خودلو کې تاسو موږ سره مدد نه کوئ. که بیا درته مونږ وایو چې یاره د مصلي دا حقوق دي، دا طریقه ده، بیا وایي دا مولا بدماش دي، دی راپاسي خلکو پس خبرې کوي، دی مشرانو ته خبرې کوي، د خوله ټیک نه ده، نه دغه خبره بالکل ټیک ټاک وي، هغه تا ته یو سمه طریقه ښیي، خو لیکن ستا ایمان دلته کې چپ شوی دی، هغه خبرې تا نه برداشت نه کیږي. که نکاح پې تړي او درته وایي راشه چې سنت مطابق د شریعت حدود کې دننه چې کم دی هغه واده وکړه، نکاح وکړه، نه جي موږ ستا دا خبره نشو منلی، بیا د نکاح ماته ولې پرېښې ده، بیا ځان له پخپله تړه، بیا ځان له پخپله تړه. جنازه دې ماته پرېښې ده، اوس جنازه زه تا ته صحیح طور طریقه باندې هغه طریقه درته ښیمه، هغه ته ما سره نه منې او باطلو فرقو پسې روانې، د دې ذمہوار خو زه نه یم. نو عزیزانو سترګې کولو کوي، ډیر کارونه داسې دي چې زما ستا په معاشره کې هغه روان دي، غلط روان دي، د هغې رکاول نشته دی، علماو سره څوک ملګرتیا نه کوي، علما پسې الټه کنزل کوي، خبرې ورپسې کوي، نو د هغې د وجې الله جل شانه موږ باندې عذابونه مسلط.